نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دی چې چا سوره اخلاص درې ځلې د شپې ولوست او سوره قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا به د ټولې شپې د ده دپاره حفاظت شي ده ته بیا نه کوډې او منترې او نه جادو او نه بل څه هغه ته نقصان نشي رسولی دا به د ده حفاظت کوي بس دا د ده محافظین شو نو چې دا ولولي او طریقې دا ده د شپې د لوستلو قل هو الله احد دا به ولولي قل اعوذ برب الفلق دا به ولولي قل اعوذ برب الناس دا به ولولي او بیا به دا په دې لاس کې اوفو کې داسې او بیا په دې ټول بدن باندې چې څومره پورې ستا لاس رسي دا به په ټول بدن باندې دا لاس راکړه بیا به دا درې صورتونه په دغه طریقه ولولي بیا به داسې وکړي او بیا به ولولي او بیا به داسې وکړي دا درې ځل به دا عمل نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په خپله دا عمل داسې کو او چې کله بیمار شو عایشه رضی الله تعالی فرمایي بیا به ما ته ویل ای عایشې دا صورتونه په دې طریقه ولوله او زما په بدن باندې دا لاس راکړه دغه یو حدیث کې راغلی دی چې په قرآن مجید کې په ټولو سورتونو کې الله ته محبوب ترین سورت قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق هر فرض منس نفس هر منس نفس چې کوم اسکار دي هغه کول پکار دا مسنون اسکار دي دا هغه دي چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړي دي او دا هغه اسکار دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې داسې وکړئ چې سلام وګرځئ الله اکبر یو ځل استغفر الله درې ځلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو مانځه نه پس استغفار وایئ صحابي ته وفرمایل یا رسول الله کیف نستغفر څنګه استغفار ولولو مانځه نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل استغفر الله استغفر الله استغفر الله داسې لولئ او بیا ووایه اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام او څلورمه کلمه ووایه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير او درې دېرش ځلې سبحان الله الحمد لله الله اکبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی که د چا ګناهونه د سمندر د زګ په اندازه باندې همي او دې مونځ پسې سبحان الله درې دېرش ځلې وایي الحمدلله درې دېرش ځلې وایي او الله اکبر درې دېرش ځلې وایي د ده دا ګناهونه به الله ختم کړي دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یعنې د خپل بچي نه او چاته څوک دومره ګران ني څومره چې د خپل بچی ګراني بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په خپلو ټولو بچو کې فاطمه رضی الله تعالی عنها دا ورته ډېره زیاته ګرانه وه ډېره زیاته ورته خوښه وه او هغه چې کله خادم د غوښتو دپاره راله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا عمل وښوده چې دا وایه هر مونځ پسې سبحان الله الحمدلله الله اکبر درې دېرش وارې دا وایه دا الله د خادم نه بهتر دی نو خپل بچي ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا عمل ښودلو